نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم پارا یوسل دویم نمبر آیت دی. د دې رکو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکو کې د اوس او د خزرج قبیلې د حالت بیان شو چې یهودیانو د دوی هغه زړه دشمني بیا تازه کوله. په دې رکو کې هم الله رب العالمین د اوس او د خزرج حالت بیانوي او دوی ته خپل انعام ښیي چې تاسو باندې ما انعام وکړو چې ستاسو دشمني مې په دوستۍ بدله کړه او اتفاق مې در کې راوستو. نو په مخکې رکو کې د اوس او د خزرج قبایلو ذکر او په دې رکو کې هم د اوس او د خزرج قبایلو ذکر دی. چونکه په عربو کې رواج دو چې دشمنی به چلیدا ډېرې زمانې پورې به چلیدله. الله رب العالمین د دغه اوس او خزرج قبیلې چې دا کوم چونکې مشرکانو دې مشرکانو خپل منځ کې چې کومه دشمني و الله پاک په دې باندې انعام وکړو او هغه دشمني دې ته په دوستۍ باندې بدله کړه. هغه انعام الله پاک دې ته یادوي چې تاسو په داسې حالت کې وئ لکه د جهنم په غاړه چې ولاړ وئ او ما درته نجات درکړه. یو ستاسو کفر و بل مو دشمنی و، نو دشمنی مې در په دوستۍ بدله کو، ایمان مې در نصیب کو، نو تاسو په خپل منځ کې رونه رونه وګرځولئ. نو تاسو په خپل منځ کې اتفاق برقرار وساتئ، اختلافات په خپل منځ کې بیا مه کوئ. په دې ځای کې یو آیت راځي واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. دلته واعتصموا بحبل الله مراد تین اتفاق د اصول او د فروع دواړو دی چې مسلمانان په خپل منځ کې اتفاق سم وساتئ. ولا تفرقوا او اختلافات تاسو مه کوئ. د عقیدې په لحاظ سره تاسو ته پرونی درس کې دا خبره شوې وه چې اختلاف د عقیدې دا خطرناک دی او اختلاف د مسلې جایز دی. اختلاف د مسلې پیغمبرانو او صحابه کرامو کې هم او ائمه کرامو کې هم شته، او اختلاف د عقیدې پیغمبرانو کې صحابه کرامو کې او ائمه مجتهدین دی ټولو کې یو کم نشته. عقیدې په لحاظ سره تاسو اختلاف مکوئ. ولا تفرقوا اختلاف د عقیدې ته نه مراد دی، ځکه که چېرته اختلاف د مسلې ته نه مراد شي نو بیا خو اختلاف د مسایلو په صحابه کرامو کې راغله او دا اختلاف خو بیا مضمون دی ځکه د قرآن نه خلاف دی. نو په دې بنا سره د صحابه کرامو په اختلاف باندې بیا نقص راشي او دا به صحابه کرامو په باره کې دا اختلاف باره کې دا راشي. نو دلته چې ولا تفرقو کوم دی نو تفرقو نه مراد تفرق د عقیدې دی نه تفرق د مسلې. ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث مبارک اختلاف امتی رحمتن چې زما د امت اختلاف په خپل منځ کې رحمت دی، خو هغه اختلاف چې د مسلې وي د دلایلو په رڼا کې. اختلاف د عقیدې رحمت نه دی ځکه اختلاف د عقیدې کې یو جانب حق او بل جانب باطل وي، یو جانب په هدایت او بل په گمراهی وي، او اختلاف د مسلې کې دواړو جانبو ته الله رب العالمین اجر او ثواب ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل ځای کې فرمایي حدیث د مسلم شریف دی اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حکم الحاکم فاجتهد فاخطأ فله اجر. د مجتهد په اجتهاد کې حق ته رسیدو باندې 2 اجر او د مجتهد په اجتهاد کې حق کې خطا کېدو کې د حق نه خطا کېدو کې 1 اجر دی. اختلاف دا رحمت شو، یو اجر خو به هر صورت دی خو که حق ته ورسېدي بیا 2 ثواب دي. نو ګوره په دې آیت کریمه کې ولا تفرقون مراد تفرق د عقیدې دی ځکه تمام تفاسیر په دې ځای کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک ذکر کوي. هغه دا
چې تاسو تفرق مکوئ اختلاف مکوئ لکه څنګه چې یهود او عیسایانو کړو او د یهودیان عیسایان اختلاف د مسلو نو د عقیدو یهودیانو کې چې دوه یا یو یا ډلې عیسایانو کې دوه او یا ډلې جوړې شوې وي نو دا د مسلې په لحاظ سره نه وي دا د عقیدې په لحاظ سره وي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دی ستفترق امتی علی 79 فرقه كلهم في النار الا ملة واحده زما امت کی بس د پاسد او یا ډلې بل ځای کې فرمای چې درې او یا ډلې ټول به جهنم کې یو جماعت به تن نجاتی صحابه کرام تاسو کو جی دا کم جماعت چې نجات والی دا بسو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ما انا علیه واصحابی په کومه طریقه چې روان او زما صحابه کرام روان دي نو درې او یا ډلې به جوړیږي دا به د عقیدې په لحاظ سره وي دا دو او یا به جهنم ته ځي ځکه دا به د گمراهانو ډلې وي او دا یو ډله دا به نجات والی هغه به د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام په طریقه روان ما انا علیه په کومه طریقه چې زیم په ما پسې اهل السنت او زما د صحابه کرام پسې والجماعت صحابه کرام جماعت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت اهل السنت والجماعت دا نجات والا ډله ده ورستو بیا آیاتونه کې الله پاک دا فرمایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه د دې ځکه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه او د دین علاوه امام قتاده رحمت الله علیه دا ټول او سعید ابن جبیر رحمت الله علیه دا شان ګڼ محدثین په دې کې فرمایي چې یوم تبیض وجوه د قیامت په ورځ باندې روخانه تر تازه خيستا سپین مخونه چې دا بد اهل السنت والجماعت نو دا مصداق د دې شو چې درې او یا ډلې دا به جهنم ته نزي دو او یا به جهنم ته ځي او نجات والا یو ډله ده چې هغه د اهل السنت والجماعت ډله ده نو ګورا ولا تفرقو کی تفرق د عقیدې مراد دی تفرق د مسلې مراد نه دی عقیدې په لحاظ سره تاسو اختلافات په خپل منځ کې مکوئ ځکه په عقیده کې اجتهاد نه چلیږي نو چې اجتهاد نه چلیږي عقیده خو قطعی وي او جانب بټی کی نو دا بل جانب به خامخا غلط وي نو دا اختلاف د عقیدې په لحاظ سره ناروا حرام او مذموم دي او دا درې او یا ډلې چې کومې جوړیږي دا به د عقیدې په لحاظ سره یو ډله نجات والا اهل السنت والجماعت او تاسو ما د نبی علیہ السلام حدیث د مشکات پیش کو د عبد الله بن عباس رضی الله عنه تفسیر میں پیش کو سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ پدی باب کی تفسیر میں پیش کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تفسیر میں پیش کو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر میں پیش کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر میں پیش کو دې ټول لیکلي دي چې د قیامت په ورځ باندې روخانه خیسته سپین مخونو والا دا اهل السنت والجماعت دا نجات والا ډله ده نو درې او یا ډله کې به یو نجات والی دو او یا به جهنم والی نو دا نجات وال اهل السنت والجماعت الحمدلله زمنګ تعلق د اهل السنت والجماعت سره دي او تاسو پرون ما ویلو چې سلور مذهب مسلمانان د عقیدې په لحاظ سره یو نوم لري اهل السنت والجماعت د مسلې په لحاظ سره به اختلاف لري بعضی به شوافعي وي بعضی به حنابلة وي بعضی به مالکی بعضی به احنافي نو د عقیدې په لحاظ سره یو دي ها مسلې په لحاظ سره اختلاف پکې شته هیڅ خبره نشته ګوره د پیغمبرانو عقیده د ټولو یو وه لیکن د مسایلو په لحاظ سره پکې اختلاف آدم علیہ السلام په دین کې سم مسائل جدا نبی علیہ السلام په دین کې مسائل جدا خو عقیده په ټولو کې یو وه دغه شان صحابه کرام په عقیده کې ټول یو په عقیده کې هیڅ قسم اختلاف یو بل سره نو البته په مسله کې اختلاف بعض صحابه کرام به یو عمل کو بعض صحابه کرام به داغې نه خلاف عمل کو نو ګوره په مسلو کې اختلاف د صحابه کرام هم هو او د په مسلو کې اختلاف د پیغمبرانو مو په مسلو کې اختلاف د ائمه مجتهدینو مو او سلور مذهب مسلمانانو خپل منځ کې اختلاف لري د مسلې په لحاظ سره لیکن د عقیدې په لحاظ سره پیغمبران هم یو صحابه کرام هم یو او سلور مذهب مسلمانان هم یو د سلور مذهب مسلمانانو د عقیدې په لحاظ سره مشترکان اهل السنت والجماعت دا زمنګ د عقیدینم دي کمنګ نه څوک تپوس کې تاسو عقیده سره زمنګ عقیده اهل السنت والجماعت ته درې او یا ډلې اهل بدع دي او د دې درې او یو کې نجات والا ډله اهل السنت والجماعت ته ها د دین علاوه
کمنګ نه څوک تپوس کې چې تاسو په مسائلو کې چا پسې روان یي نو په مسائلو کې موږ حناف یو. خدا درې مذهبونه څنګه دي؟ امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، دا ائمه حضرات دی څنګه دي؟ نو موږ به دې کې دا جواب ورکو چې دا مذهبونه څلور واړه حق دي. اوس دې کې بهتر کم یو دي؟ نو زمونږ نظریه دا ده چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا ډیر بهتر دی. دا نور درې څنګه دي؟ دغم ټیک دي، ځکه اختلاف د عقیدې خو نه دی چې یو غلط شو بل ټیک تو، اختلاف د مسلې دي. د مسایلو په لحاظ سره امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب باندې موږ روان یو. موږ ته دا غوره ښکاري امام شافعي سے مذهب والا تا غوره ښکاري، امام احمد بن حنبل سے والا خپل مذهب غوره ښکاري، امام مالک رحمت الله علیه مذهب والا خپل غوره ښکاري. نو اختلاف د مسلې حق دی، اختلاف د عقیدې دا غلط او باطل دی. نو دا درې او یا ډلې دا به د عقیدې په لحاظ سره جوړیږي. اوس غیر مقلدین وابیان اکثر دیزه کې چې دا آیت په تفسیر کې وای، لکه د دې مشر شیخ امین الله نیاز محمد صاحب هم لیکلی چې واعتصموا بحبل الله، مطلب دا دی وای چې ټول قرآن حدیث پسې روان شي او ډلې مه جوړوي. او د ډلو وضاحت بیا په دې کړی دی چې څوک حناف شي، څوک شوافی شي، څوک موالک شي، دا قسم قسم اختراعات خپل کړی دي. نو ګوره د ډلو مطلب د مسلو اختلاف نه دی، د ډلو مطلب د عقیدې اختلاف دی. که د مسلو اختلاف شي بیا خو د ساده تفسیر مطابق بیا خو صحابه کرام هم ساده دي تفرقو ولا تفرقو مصداق وګرځیدل، حالان کې داسې نه ده. دلته اختلاف د عقیدې مراد دی، اختلاف د مسلې مراد نه دی. نو اسنه سبا چانه ترجمه اوري او څوک مدوکه کې خیال بکوي ولا تفرقو، اختلاف مکوي په عقیده کې. سلور مذهب مسلمانان خپل منځ کې په عقیده کې یو رونه دي د دین عقیدې لحاظ سره، البته د مسلې په لحاظ سره جدا دي. تاسو دا خبره وضاحت سره وشو. بیا الله جل شانه فرمایي ولتکم منکم امه يدعون الى الخير. اے مسلمانانو پکار دادا چې پتا سو مسلمانانو کې یو جماعت داسي وي چې هغه خلق نیکه ترابلی د ګنا نه منکې او د دې کسانو کامیابی نتیجه الله پاک ذکر کوي چې دا خلق کامیاب خلق. د آیت کریمه د دعوت او تبلیغ په باره کې دا د الله رب العالمین د طرف نه حکم دی. اے مسلمانانو تاسو کې دی یو جماعت داسي وي چې هغه دی دعوت کار کوي. نو د دعوت کار کول دا فرض کفایه دی، د تبلیغ مهنت کول دا فرض کفایه دی. الحمدلله په تمام دنیا کې نن که د دعوت او تبلیغ مهنت ملو دی، دا صرف او صرف امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب او اهل سنت والجماعت عقیده او علماء دیوبند الحمدلله دا ملو دی چې په تمام دنیا کې نن د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب خوري، د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو عقیده خوري او د علماء دیوبند عقیده او نظریه سوچ او فکر خوري. دا د الله رب العالمین د طرف نه په موږ مسلمانانو باندې لوی انعام او احسان دی. الله پاک فرمایي چې تاسو کې دی یو جماعت ګرځي هغه د خلکو ته د نیکه خبرې کې دعوت او تبلیغ کار دی کوي. ګوره د علماء دیوبند د مدرسې نه د دین ټول شعبې جاری شوي، یو شعبه د دعوت او تبلیغ مولانا الیاس رحمت الله علیه په دارالعلوم دیوبند کې سبقونه اوي، دا غینه فارغ شو او د دې مهنت شروع یې وکړه. الله رب العالمین هغه ته دومره قبولیت ورکو چې په تمام دنیا کې نن دا غا مهنت چلیږي او خوريږي، مسلمانان ته د الله پاک د دین پیغام رسیږي. بل د تبلیغی جماعت چې کوم نصاب دی، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه هغه د تبلیغی جماعت نصاب لیکو، فضائل اعمال، فضائل حج، فضائل صدقات، فضائل درود، فضائل ذکر، دا کتابونه نصاب ولیکو. الحمدلله الله پاک دغه کتابونو تم دومره قبولیت ورکو چې د دنیا په مختلفو ژبو کې دا کتاب چاپ شو او د دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانان د دې کتابونو استفاده کوي او فائدت حاصلوي. او شیخ زکریا رحمت الله علیه دا هم د دارالعلوم دیوبند د مدرسې طالب علم او دا غینه فارغ شو. دا شرف الله پاک علماء دیوبند ته ورکو. دا یوازې د اهل سنت والجماعه مذهب حنفی او د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب او د علماء دیوبند د مدرسې هغه خدمت دي چې دنیا کې نن خوريږي او چلیږي. تبلیغ مهنت کول دا فرض کفایه دي. کچری څه کسان د دنیا په ګډ ګډ کې ګرځي او د الله رب العالمین د دین پیغام خلکو ته رسي، نو د نور رستو کسانو غاړه پاغي باندې خلاصيږي.
ځکه دا فرض کفایه دی. د انسان د کامیابی به اصول دي. اول اصل دا د تقوا او دویم اصل دا دی اعتصام چې د الله په دین باندې اعتماد کلک لګول. یو به ګناهونه ځان ساتي او بل به د الله په دین باندې مطمئن شک به دي نه چې یاره زمونږ د عقیده به ټیک وي، زمونږ د مذهب به ټیک وي، که د وابیانو دا به ټیکي، د پنجپیریانو دا به ټیکي، د بریلیانو دا به ټیکي. نه، ټیک زمونږ دا دی. دا نور ټول چې دي اختلاف د عقیدې په لحاظ سره د اهل باطل دي، اهل بدع دي. د دې وجې نه پنجپیریان چرته په خپل پنجپیریت باندې مطمئن ني. نن پنجپیری وي او لږ وخت بعد ګوره وابي وي. وابیان په خپل عقیده مطمئن ني. نن به وابي سبب جماعت المسلمین، جماعت المسلمین په خپل عقیده باندې چرته مطمئن ني. نن به جماعت المسلمین سبب منکر حدیثي، منکر حدیث په خپل عقیده چرته مطمئن ني. نن به منکر حدیثي او سبب مرزایی قادیانی وي. دا د حق او د باطل پہچان دي. اهل حق ته پکار دي چې په خپل عقیده باندې مطمئن اوسېږي. الحمدلله موږ ته چې الله پاک کومه عقیده را نصیب کړې ده، کوم مذهب موږ ته را نصیب کړی دی، دا بالکل صحیح او ټیک دی او موږ په دې باندې مطمئن یو او د الله پاک نه په دې باندې اطمینان او استقامت غواړو. دا خبر یاد وساتئ. د اهل حق او د اهل باطل نه سبا یو آسان پہچان دا دی. اهل حق چې وفات شي جنازه یې ګوري او اهل باطل هم چې وفات شي جنازه یې ګوري. اهل حق چې وفات شي جنازه دنیا کوي او اهل باطل چې وفات شي جنازه لږ غونتې کسان کوي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د خپل وفات کېدو په وخت کې ویلو چې زمونږ د حق او د باطل فیصله دا به زمونږ د مسلمانانو جنازې کوي. اوس وګوره د اهل حق جنازه هم ګوره او د اهل باطل جنازه هم ګوره. اهل حق جنازه به دومره وي چې تعداد به نه معلومیږي او د اهل باطل جنازه به دومره وي چې لږ غونتې د شمیر کسان وي. دا د حق او د باطل آسان معرفت او پہچان دی. یا یو بل مثال، اهل حق چې وفات شي په بعض اوقات کې الله پاک د هغې د قبرونو خوشبو روباسي. اهل باطل چې وفات شي هغې شکلونه اخره کې مسخه کېږي، د هغې شکلونه چاته نه ښیي او په زنکدن کې چاته نه ښیي. د قبر نه خوشبو خو لا ډېره لرې خبره ده. آسان مثال ته وښیم. زمونږ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سید شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه، هغه چې کله وفات شي د قبر نه خوشبوزي علماء دیوبند سره تعلق ساتي، مذهب حنفي سره تعلق ساتي. دارالعلوم حقانیه کوړه خټک لوی شیخ الحدیث زموږ استاد محترم الله پاک دی قبر انوار او باغچو ګرځي، د قبر نه خوشبو روانه و. یو بل عالم لږ وخت مخکې وفات شو، حضرت مولانا پیر طریقت پیر عزیز الرحمن هزاروی صاحب رحمت الله علیه، حنفی عالمو دیوبندی عالمو. چې کله وفات شو ناغه د قبر نه خوشبو تله، پنډه کې چې کوم مخکې ورځ کې موږ جنازې تم تلو هغه د قبر نه خوشبو تله. حنفیو دیوبندیو او د حقانی اکوړه خټک نه فاضل عالمو. دا زمنګ د علماو د حق او د باطل آسان پہچان دي. یو اهل باطل په دې خپل ژوندۍ کې بنه تاسو کتلی اوریدلی نه ما کتلی اوریدلی دي چې چاته شکل خې د مرګ په وخت کې او یا دغه د قبر نه خوشبو چرته تلی. ها دا درته ویل شم چې دغه د قبر نه خوشبو نه بلکې بدبو تلی ده. داغه د قبر نه د سپو اوازونه ختلی دي. لکه یو پنځپيري عالمو د پنځپيرانو لوی مناظرو احمد سعید ملتانی، هغه د پنځپيرانو غټ مناظرو، خو چې کله وفات شو نو د قبر نه د سپو اوازونه او د ګندګي بیتلو نو د غي د معرفت او پہچان طریقه دا چې زموږ مسلمانان نه پیږي. تمام دنیا داغه د قبر د سپو اوازونه او د ګندګي مشاهده کړي و. باغی باندې باقاعده کتابونه لیکل شوی دي چې کوم کسان د مشاهده کړي و او کوم کسان د خبر اوریدلی و. وګوره د حق او د باطل پہچان نن سبا ډیر آسان دي، خو افسوس دا دی چې منګه معمولی غونتی د بل خبرې وورو باغی دومره سخت متاثر شو چې بیا خپل جماعت او خپل عقیده او خپل مذهب باندې اطمینان نه لرو، په خپل مذهب او عقیده باندې مطمئن اوسېږو. منګه تاسو ته الله پاک مزیدار خیسته دین نه کړی چې نه پکې تشدد شته او نه پکې ډېره زیاته نرمي شته، د اعتدال دین. منګه تاسو ته الله پاک مزیدار مذهب را کړی دی چې د دین تمام مسائل په اسانه طریقې سره منګ ته ملاويږي. منګه تاسو ته الله پاک د قران کریم د نبی علیہ السلام د سنت د پوهې د پاره لوی علماء را کړی دي چې هغه شيوخ الاحاديث دي. الحمدلله زمنګ په احناف کې د دین د هر شعبې سره تعلق لرونکي علما شته او زمنګ په احناف کې د دین د هر کتاب لوی علما شته، کاغه صوفیا ګوري، کاغه متکلمین ګوري، کاغه فقها ګوري، کاغه محدثین ګوري او کاغه
نو د دنیا په دین په هر شعبه کې تاسو ګوري د احنافو په مذهب کې به تاسو تلویل وی علما ملاوي. ابلوز مې د یو عالم تقریر وورید، زمونږ یو عالم ډیره مزیدار خبره کړې و. وی تاسو وګوري چې په دې غیر مقلدین وابیانو کې چې تلویخ شیخ شته، وی دا د تزه چیلنج در کوم چې غیر مقلدینو کې ماته یو شیخ وخای چې هغه حقیقت کې په قران او حدیث باندې پیږي. حقیقت کې نشته ها څومره چې دی دا به د ودري د اردو پښتو کتابونه کتلی او ډایرکټ خلکو مفت کې شیخ جوړ کړي. لکه آسان مثال درته ویم، دلته زمونږ استاد سره دی چوک کې یو شیخ صاحب دی، شیخ عبدالقیوم صاحب، د مدرسې نه فاضل نه دی، عالم نه دی، دو درې درجه کتابونه ویلي دي، د تمس خلک شیخ صاحب وي. ها شیخ ابو حسن دی، خلک وی دا ډېر لوی عالم دی، د سره د مدرسې نه فارغ نه دی، دام شیخ صاحب دی. نو دا د دې د شیخانو حال دی. شیخ فضل حبیب صاحب دی، پتن لګي چې سبقونه هم څومره ویل دي، هغه هم لوی شیخ صاحب دی. شیخ عبد الله صاحب زمونږ استاد دی گوند کې، نو شیخ عبد الله صاحب د کومې مدرسې نه فارغ دی، دام شیخ دی. نو د دې د علماو حال دا وي. خا شیخ فضل هادی صاحب دی، شیخ فضل هادی معلوماتو کا د سره مدرسه لیدلم نه ده، هغه هم شیخ دی. نو د دې د شیخانو حال دا وي. دا الحمدلله دا فضیلت او شرف زمونږ استاد او عقیدی مذهب او جماعت ته الله پاک را کړی دی چې عالم وی خلق وی عالم دی، چې عالم نی خلق وی عالم نه دی. دروغ زمونږ دین کې نشته. 2 درجه وی ناغه ته څوک مفتی صاحب نه وي، چې تخصص کې مفتی کورس کې هغه ته خلق مفتی وي، چې د حدیث مدرس وي هغه ته خلق شیخ الحدیث وي. الحمدلله. او زمونږ په مذهب کې د دروغ مسله نشته. نو دا زمونږ استادو د مذهب او د عقیدې آسان پہچان مې درته وکړو چې کم از کم موږ او تاسو د الله جل شانه نه په خپل عقیده او مذهب باندې استقامت غواړو. الله پاک موږ ته جن، موږ ته مرګ، زمونږ نسل در نسل ته په دغه عقیده په دغه مذهب باندې استقامت نصیب کړي. موږ د الله ناراضي او په دې عقیده او په دې مذهب باندې الحمدلله. الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مومنانو تاسو یریږئ د الله نه حق تقاته، په حق یریدلو سره څومره چې د الله نه د یریدو حق دی. ولا تموتن، تاسو مړ کیږئ الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې. واعتصموا بحبل الله جميعا، او تاسو منګولې لګوي په دین د الله پاک باندې جميعا ټول په اتفاق سره. ولا تفرقوا، او اختلاف تاسو مکوي. اختلاف د عقیدې ته مراد دی، اختلاف د مسلې ته مراد نه دی، ځکه اختلاف د عقیدې دا بد دی، د قران نه خلاف دی. اختلاف د مسلې دا حق دی، د نبی عليه السلام د حدیثو نه ثابت دی. وذکروا نعمت الله علیکم، او تاسو یاد کی نعمت د الله پاک چې کړی دی په تاسو باندې. اذ کنتم اعداء، کله چې وې تاسو دشمنان، فالف بین قلوبکم، پس محبت واچو الله پاک تاسو په منزلونو په زلونو تاسو کې په مابین د زلونو تاسو کې. فاصبحتم بنعمته اخوانا، پس تاسو ګرځیدې په نعمت د الله پاک باندې رونه رونه. وکنتم علی شفا حفرة من النار، او تاسو وې په غاړه د کندې د جهنم. فانقذکم منها، پس الله پاک نجات درکړه تاسو د اسلام په ذریعه سره د جهنم نه. کذالک هم دارنګي یبین الله لكم آیاته، بیانوي الله پاک تاسو خپل آیاتونه لعلکم تهتدون، د پاره دی چې تاسو په هدایت باندې شئ. ولتکم منکم، او پکاد چې شي یو جماعت منکم استاسنا، ولتکن او پکاد چې شي منکم استاسنا امه یو جماعت او یو ټولګي، يدعون الى الخير، چې دی دعوت چلی نیکه طرف ته، د قران کریم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دین طرف ته. ويأمرون بالمعروف، او دی حکم کوي الله خلق ته د نیکه. وينهون عن المنکر، او من کوي خلق لرا د ګنانا. واولئک هم المفلحون، دا کسان چې دوی کامیاب دي. ولا تکونوا کالذین، او تاسو مکیږي پشان دي کسانو تفرقوا چې اختلاف کو په عقیده کې، واختلفوا دي اختلاف کو من بعد ما جاءهم البينات، پس دا غنا چې راغلو دوی ته واضح دلایل. یعنی د عیسایانو يهوديانو پشان اختلاف تاسو مکوي، دا غي اختلاف د عقیده تاسو په عقیده کې اختلاف مکوي.
واولئک لهم عذاب عظیم او دا کسان چې دی به دوی د پاره عذاب لوی یوم په ورځ باندې تبیض وجوه چې سپین به وي مخونه نو سپین مخونه به د چاوي د اهل سنت والجماعت تفسیر مخکې شو وتسود وجوه او تور به بعض مخونه د اهل بدع او د اهل باطل فاما الذين سودت وجوههم فسرا کسان چې تور دی مخونه داغوي اکفرتم بعد ایمانکم دی تبو ویل شي آیا تاسو کفر کړی دی پس د ایمان تاسو نه دوی تبو ویل شي آیا تاسو کفر کړو بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب پس تاسو ځکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو کفر کو واما الذين ابيضت وجوههم او راکسان چې سپین بوي مخونه داغوي اهل سنت والجماعت ففي رحمت الله دی بوي پر رحمت د الله پاک یعنی په جنت کې هم فيها خالدون دی په دې جنت کې همیشه د پاروي تلک آیات الله دا آیاتنا د الله پاک نتلوها عليك بالحق چې منګلول دي ر پتا باندې پاک سره وما الله يريد ظلما للعالمين او ند الله پاک یرید چې اراده لري ظلمن د ظلم للعالمین په خپل مخلوقات باندې په مخلوقات الله د ظلم اراده نه لري ولله ما فی السماوات وما فی الارض او خاص د الله د پاره او تمام سيزونه چې په اسمانو کې او چې په ځمکه کې دي وإلى الله ترجع الامور او خاص الله پاک ته جمع کولی شي ټول کارونه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين